اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن په شب قدر ګریډ سټیشن کې د دوه پیډرو افتتاح ده. هغې لپاره زمونږ د شب قدر ام ان اے صاحب او ام پی اے صاحب راځي افتتاح له پیته کټ کوي. خو زه معذرت سره دا وایم چې دوی دا کوم افتتاح کوي نو دا مونږ یې اپریشیټ کوو، مونږ دا نه وایو د دې مونږ خلاف نه یو، دا یو ښه کار دی. خو دا 10-12 کالو راسي د دې دلته حکومت دی. د 10-12 کالو کې دلته د کم خواجوس پیډري چې د مومند او دا پیډري د پیر قلعه پیډري دا مکمل کټ دي. په کار دي چې دوی په دې فوکس راوړی وي او لومبی یې دقه ټیک کړی وي. دا 10-12 کاله دغه مسلمانان وسوځېدل، په دې ګرمۍ کې وسوځېدل، احتجاجونه یې وکړل. دي د عوامو دپاره چېرته دلته نه دي روتي، نه په دې چوک روتي دي او نه دغه ګریډ سټیشن ته تللي دي. صرف د خپلې پیتې د کټ کولو لپاره نن ګریډ سټیشن ته راغلي. نو په دې زه ډېر معذرت کوم او ډېر خفګان پرې محسوسوم، ځکه چې صرف پیته کټ کول نه دي، د عوامو حقوق راوستل دي او هغه ورکول دي. بجلي نشته، ګریډ سټیشن کې بجلي بالکل نشته، لوډ شیډنګ عام دی. خلکو دې اختر له غوښې څښا شوې، قربانۍ یې وکړې، په رجونه کې غوښې څښا شوې ویې غورځولې او دې صرف پیتې کټ کوي. ته دا موجوده بجلي ټیک کا، زه به ووایم چې او ته ام ان اے او زه به ووایم چې ته ام پی اے. نو تاسو د خپل عوامو ته دا وایم چې دا خلک وپېژنئ. دا د الیکشن ورځ راغلې، بیا بلدیاتي الیکشن ورځ راغلې او دې بلدیاتي الیکشن ورځ کې دوی بیا پیتې به هم کټ کوي، د روډونو افتتاحګانې به هم کوي او تاسو به دغه حساب بار بار دوکه کوي. خو دې ځل د شب قدر عوامو ته دا درخواست کوم چې دا خلک وپېژنئ او ښه هوښیار یې، په خپل ګټه او تاوان پوهېږئ. په دقه چغو مه تېروځئ. دوی صرف دقه د عمران خان چغې وایي، نور هېڅ نشته. خو دوی دا وایي چې مونږ کارونه کوو، دا کار به ته په هر قانون چې دا به ته کوې. دا که ستا زړه خاندي او که جاړي، دا ستا پنډ دلته راځي او دا به عوامو ته ښیې چې زما دا نه پنډ راغلی دلته مې ولګوه، دا نه پنډ راغلی دلته مې ولګوه. پنډونه دا که هر ام ان اے وي او هر ام پي اے دا به دلته کوي. خو اصلي فوکس د دې دا دی چې دوی په دې زړو پیډرو باندې ایکشن والي او دا زاړه پیډرې کولو کي او دغه مسلمانانو ته دا بجلي سټارټ کي. یو ځل بیا هم زه دې ځای چې څومره عوام دي د شب قدر خصوصا دې ته دا درخواست کوم چې دا خلک وپېژنئ، د الیکشن ورځو کې راښکاره شي او همداسې تاسو د عوامو لپاره تاسو چېرته لیدلي دې چوک کې روتي دي، تاسو په خپل ایمان ووایئ چې دې عوامو لپاره دې چوک کې روتي صرف د عمران خان لپاره روزي. نن جیل کې دي او نن ګیر شوي دي او نن دې ځای ته تللي او نن هغه ځای دې دپاره روزي. د عوام د حقوقو دپاره دي اړ روزي. نو ای عوامو دا خلک وپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا ملګری او ډېر خوږ ملګری هم دی چې دا کومې خبرې وکړې بالکل دې کې 100% څه دروغ نشته دی، ټول یې رښتیا وویل. زمونږ کوم ام پي اے صاحب چې دی، کوم ام ان اے صاحب چې دی، الله دې بیا هم ام ان اے کړي، الله دې بیا هم ام پي اے کړي، خو د عوامو دپاره یې هېڅ ونه کړل. او انشاءالله زه د خپل عوام ته، د خپلو خلکو ته، د خپل قوم ته دا زه ریکوست کوم، دا ورته التجا کوم چې د دوی تقریبا دا 14 کاله وشو چې د دوی حکومت په دې زموږ په صوبه کې شروع دی، روان دی. دوی د اوسه پورې عوام لا د یوې پیسې کار ونه. اوس دا د پیډر خبره ده که څه شی دی، دا بجلي ده، د دې افتتاحګانې دي. ګوره ټوپک چې زور شي او هغه باندې تیل میل وواخلي نو هغه بیا ډېر ښایسته ډس کوي. زمونږ دا زړې پیډرې چې کوم دي په دې باندې که دوی کار کړی وي او دوی لږ مشینریانې راوړی وی، لږ ښایسته کار یې پرې کړی وی، نو دې ټول سیټي ته به بجلي میلاوېدلې. دوی موږ پسې یو کوي کې اوبه نشته دی او ته ورته بل کې وباسي نو د هغه یو مرمت خو وکړه نو بیا دا بل ساده وکړه. دلته بجلي نشته، تاسو بجلي نشته، دلته نور پیډرې لګوئ. نو دا پیډرې دې په بلا ولګي. ام پي اے صاحب ته زموږ د قوم سړی، زموږ ملکي او اډوکیټ کې په دې خبرو باندې ته ډېر ښه پوهېږي، موږ پرې دومره نه پوهېږو. ته پهله زموږ په دې زړو کاتو باندې لاس ووهه چې دا صفا شي نو بیا خپل ځان ته دا بجلي نه لګوه. دا خو نه ده چې زه ام پي اے یم او بس په ګاډي کې روان یم او دلته ځم او هلته ځم. نه، دا خبرې نه دي. که موږ سره ورولي کې موږ سره په کار باندې چلېږي. بله خبره را یاده شوه، 80% وټونه تاله الیمزو او شب قدر درکړي دي. تاله خپل خلکو ته وټونه نه دي درکړي. کم از کم د الیمزو او د شب قدر د ډېری خلکو ته خپل خیال وکړه. د خدای پرېږدمه چې ستا په وخت کې راوتي دي، تاسې جلسې جلوسونه کړي دي، د هغې نه باوجود هم لکه د مهرني ورور تا زموږ نه مخ واړو، داسې مه کوه. بل زموږ دا ام ان اے صاحب چې کوم دی، ام ان اے صاحب ته خو ګوره خپل ځان ته وګوره، ته خو ډېر ښه سړی وي، دا ته په کومه ډله باندې لاړه دی؟
تا خو موږ ته دلته ګوره ما له راغلی ما سره دې ملاقات کړی ما ته به دې پیر صاحب ویلی ما درته ویل چې الله دې کامیاب کړه نو ته الله کامیاب کړي تا خو موږ د خپل پیر له هېڅ ونه کړل دا سړک خو به دې کم از کم راله جوړ کړی وی بجلي خو دې دغسې چل دی دا کم از کم دا سړک خو به دې راله جوړ کړی وی نور زه تاسو ته زمونږ د شفقت سیټي چې څومره خلک دی د دوابې پورې د مومندو پورې د میشنۍ پورې تاسو دا سوچ وکړئ خپل ذهن خپل طرف ته راولئ چې دا 14 کاله د دې حکومت وشو تاسو یو داسې شی وښایئ چې موږ لا دوی عملي کار کړی یو پوخ کار یې لاله کړی چې په هغې باندې عوام هم خوشحاله زموږ ماشومان هم پرې خوشحاله لاره کوڅه ده لاره کوڅه خو چې موږ له دا کمیټۍ والا هم ساتي چې پنډو له راغی ته موږ له یو داسې کار وکړه لکه څنګه بجلي شوله دا بجلي چې 4 ګنټې ته موږ له راکړې ده ته موږ له یو 8 ګنټې کا پهله ووټ زه در کوم چې دغه د الیکشن شروع شو ته موږ له 8 ګنټې پهله ووټ زه در کوم او که دې لاله ونه کړل 18 سوټونه نه نور خرابوم 18 نه نور خرابوم او سریام درته وایم پی ایس او ام ان ایس چې د خدای دپاره مسلمانان یې پښتانه یې د دې قوم خلک یې د دې مومند د خاورې نه پیدا شوي یې مومند او دواوا دا چې د تاریخ کې وکتل دا ټول یو مومند دی ټول تاریخ کې دا یو مومند دی نو د دې ټولې دواوې او د دې ټولو مومندو او د دې الیمزو او د دې برارخیلو خیال وساته صرف جیب کې ماچوه زمونږ طرف ته هم خیال وکړه الله به تا نه د دې تپوس کوي او که کله دې موږ څخه وکړل موږ به هم تا څخه